بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې دی شهید شو. دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په جنگ یرموک کې شهید شو. او چې کله د اسلام راوړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر وکړه، وی دا الله پاک پیغمبر څومره مال چې می د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولې، اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګوم. څومره مال چې می ستا خلاف لګولې دا غي دوچن به وستا په مرګتیا کې لګوم. او څومره جنگونه می چې ستا خلاف کړی دا غي دوجن به وستا په مرګتیا کې کوم. نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې بیا څه شو، فتح مکه په ورځ باندې ده هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند مبارک کې هغه ورځ هم راغلی وه چې د مکی کفارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمې نه ویستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه پرېښود او په جړه د مکې نه ووت مدینې منورې ته روان شو. او د وتلو په ټیم کې خانه کعبې ته وکتل، وی اے مکی ستا نه مې زړه نه کېږي، خو څه وکړم ستا اوسېدونکي ما پتا کې نه پرېږدي. او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک ژوند کې هغه ورځ هم راغله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مکی د کلي ته د فتح او د غلبي په شان سره را دننه شو او دغه مکه فتح شوله. کافر ټول ولاړ دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ستاسو څه خیال دی زه به تاسو سره څه کوم؟ هغې ورته وي زمونږ نیک ورور او زمونږ نیک وراره چې زمونږ متعلق تا څه فیصله وکړه بس مونږ ته منظور ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی زه تاسو ته هغه خبره کوم چې کوم خبره یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړې وه، لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو باندې نن هېڅ ملامتیا نشته دی. خیر دی کو تاسو ما ته تکلیفونه راکړي دي، خیر دی کو ما سره مو ظلمونه کړي دي، خیر دی زما ملګري مو د کلي نه شړلي دي. خو څنګه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته وی تاسو ملامته نه یئ، نن هم زه تاسو ته هم زه تاسو آزاد یو ملامته نه یئ. مکه فتح شوله ښه د غلبي په توګه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوښتل دغه تمام کفار قتل کولی شو، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی زه ما معاف کړی یې. د خوشحالۍ ورځ و ډېره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبې سره خوا کې په غولي کې ناستو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ابو قحافه د لاسه نیولې دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت ته راوستو. د الله پاک پیغمبر دا زما پلار دی او مسلمانېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل هلا ترکت الشیخ فی بیتی، دا بوډا دی په خپل کور کې ولې نه پرېښوده؟ دوره تکلیف دې ورله ورکړو چې د لاسه دې نیولې دی او زما خواله دې راوستو، کور کې به دې پرېښی و، زه به د ده خواله درغلی وم او دی به مسلمان شوی و. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل یا رسول الله هو احق ان یمشي الیک، دی ډېر زیات حقدار دی چې تا ته راشي په دې په ځای باندې چې ته پسې تللی وې. زما پلار دی بوډا دی خو مسلمانېږي نو ښه خبردار چې دی ستا خواله راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو قحافه په دې سینه باندې لاس داسې راوکاږو او کلمه ورته وویله او مسلمان شو. چې کله مسلمان شو نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د پلار بالکل بوډا و، ویښته یې سپین شي و، ږیره یې سپینه شي و، مخ یې چورلي چورلي شوی و، بالکل بوډا و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل اے ابو قحافه په دې ویښتو باندې په دې ږیره او په دې سر باندې نکریزه لګوه. نبی علیہ السلام به نکریزه خوښوله، په دې ویښتو باندې نکریزه لګوه، خو وی توره نکریزه پې چرته ونه لګئ، توره نکریزه پې چرته ونه لګئ، ځکه چې ویښته د بوډاوالي د وجې نه سپین شي که نه بیا پې تور رنګ یا توره نکریزه لګول جایز نه دي. بل رنگ ورکولی شي خو سپینو ویښتو ته تور رنگ ورکول دا جایزو نه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ابو قحافه دا ویښته دې ډېر سپین شوي دي، نکریزه ورله ورکوه خو توره نکریزه پې مه لګوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل
او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مبارکي ورکړه وی ابوبکر مبارک شاه پلار دی مسلمان شو پلار دی مسلمان شو مبارک شه ابوبکر رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبره زما دی په هغه ذات باندې قسم چې کوم ذات رښتینی پیغمبر را لېږلی مونږ ته یقینا زه د خپل پلار په اسلام ډیر زیات خوشاله یم ځکه زما د پلار په مسلمانېدو باندې زما سترګې یخې شوې زما زړه ته سکون راورسېدو چې زه پلار خو مې د اور د جهنم نه بچ شو که نه خو د الله پاکه پیغمبره وی کو چېرته ابو طالب مسلمان شوی وی ستا تره که نه په هغې به زه د دې نه زیات خوشحاله شوی وم کو چرته ستا تر ابو طالب مسلمان شوی کنه زه به په هغې باندې د دې نه زیات خوشحاله شوم ولې زما د پلار په اسلام باندې زما سترګې یخې شوې او ستا تر ابو طالب چې مسلمان شوی په هغې به ستا سترګې یخې شوې په هغې به ته خوشحاله شوی ستا زړه ته به سکون راغلی و د الله پاکه پیغمبر ستا خوشحالي ما ته ډېره محبوب ده د خپلې خوشحالۍ نه نو د فتح مکې نه وروسته بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پلار هم څه شو مسلمان شو ابو قحافه د هغه د ابوبکر هم پلار دی چې کله دی د نبي علیه السلام سره ته هجرت یې کو که نه نو نونو ته وی ابوبکر درته څه پرېښي دی که نه وږي نهار یې پرېښودلې سید درته پرېښي که نه دي پرېښي وي ما ته ښکاري چې هر څه به یې د ځان سره وړي نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانو داسې وکړو چې په هغې دري کې داسې کاڼي خواره کړه واړه واړه کاڼي د پاسه یې پې کپړه واچوله دې په سترګو ړوند و داسې نو د ده لاس یې پې ووی پلاره ډېر شي اشرفۍ راته دې پرېښي وګوره ورته هغې پیسې نه وي هغه داسې واړه واړه کاڼي دغه مطلب دا چې دی ورته چې ته څه پیسې مایسې پرېښسته دغه ته پرېښي دي نو دی په دغه ټایم کې مسلمان نه وروسته بیا په فتح مکه کې څه شو مسلمان شو دارنګ د فتح مکې په ورځ باندې یو بل لوی سردار د قریش هم مسلمان شو د اسلام عجیبه هم واقع هم ډېره عجیبه ده سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار و سردار او ډېر زیات هوښیار و خبرې به هم ډېرې بلیغ او فصیح صفا خبرې به یې کولې ښکلې خبرې به کولې د عقل خبرې به کولې د دې وجې نه په خطیب قریش سره دی مشهور و د قریشو خطیب ډېر هوښیار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و د فتح د صلح حدیبی په موقع باندې چې کله دی د کفارو د طرف نه راغی د نبي علیه السلام خواله د نبي علیه السلام سره لیکل کول د صلح حدیبی په موقع باندې نو چې کله نبی علیه السلام دی ولید که نه نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ستاسو معامله اوس اسانه شوه ستاسو معامله څه شوله اسانه شوه ځکه سهیل ابن عمر راغی دا هوښیار سړی دی دی په خبره باندې پوهېږي دا نور کافر خو په خبره هم نه پوهېږي نو دی چې راغی دا ډېر هوښیار دی ستاسو معامله اسانه شوه نو د فتح مکې په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله د نبي علیه الصلاة والسلام خواله راولېږو وی د دغې پیغمبر نه ماله ته پناه واخله دا زوی مسلمان شوی عبدالله وی ته د دغې پیغمبر نه ماله پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي عبدالله چې راغی نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ما دله پناه ورکړې ده ورته پناه ورکړې ده ده ته ما پناه ورکړه او بیا صحابه کرامو ته یې وفرمایل هلکه ګورې سهیل ابن عمر ته به تاسو په ناکاره نظر سره نه ګورئ ده ته به بد نه ګورئ ځکه هغه ډېر هوښیار سړی دی هغه ډېر عقلمند سړی دی هغه ډېر زر خبره نوټ کوي هغه ته به بد نه ګورئ او د ده د عقل به انشاءالله دی یو ځل د اسلام لراولي یو ځل به د اسلام لراولي خیر دی که اوس مسلمان شوی نه دی دی په دغې موقع باندې مسلمان نه شو دی بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو غزوه حنین کې بیا مسلمان شو په دغې موقع مسلمان نه شو خو نبي علیه الصلاة والسلام نه پناه وغوښتله دی په غزوه حنین کې مسلمان شو یو ځل د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت هغه امیر المؤمنین نو خلک ورسره میلاوېدو په یو ورځ باندې ګڼه ډېره خلک ورته په دروازه کې ولاړو نو د مکې لوی لوی سرداران هم ولاړو دا سهیل ابن عمر په خپل هم ولاړو او دغرنګې صهیب رضی الله تعالی بلال رضی الله تعالی دا غریب صحابه کرام هم ولاړو دوی هم ولاړو نو عمر رضی الله تعالی د دننه خپل نوکر راولېږو وی بلال او صهیب او دغه شانتې نور کم بدري صحابه کرام چې دي هغوی ته وایي چې دننه راځئ دننه ملاقات لا راشي
نو صہیب رضی الله تعالی او بلال رضی الله چې دنه نه وتل کنه نو ابو سفیان رضی الله تعالی په ور کې ولاړ دی مسلمان شو خو په دروازه کې ولاړو او د سهیل ابن عمر هم ولاړو نور قریش هم سرداران ولاړو د ابو سفیان رضی الله تعالی یو خبر او کړی دا خصوصا ډیر عجیب غونته منظر نه ما عجیب غونته کاری نه ما هغه صہیب او هغه بلال او کم چې غلامان دي هغه دنه کړی شو او د مکه سرداران چې هغه په ور کې انتظار کوي ولاړ دي خو عجیبه غونته کې خبره ده نو دې سهیل ابن عمر ورته خبره وکړه وی ای ابو سفیان ای د مکې سردارانو واوره یو خبره وی زه چې تاسو ته ګورم ستاسو په مخ باندې ډیره غوسه ده ما ته پته ده چې تاسو غوسه ولاړ یې چې دا عمر څه کوي غریب صحابه مخ کې کوي سرداران پیدي وی زه ستاسو په مخ باندې یو غوسه ما تخکاری اینما خو یو خبره واورئ د دین اسلام دعوت په ما باندې پیښ شو په تاسو هم پیښ شو په دې غریبو صحابه کرام هم څه شو پیښ شو د دین اسلام دعوت مونږ ټولو ته پیښ کړی شو نو دې خلکو ورمنډه کړه دوی اسلام راوړو ما او تاسو د دې پیغمبر جګړو ته مټې ووالې مونږ هغه دعوت رد کو مونږ جګړې شروع کړې او دې غریبو صحابه کرامو څه وکړل داری کې هغه دعوت قبول کو وی قسم په الله کم شرافت چې دغه صحابه کرامو ته نصیب شوی دی کنه هغه نه مونږ محروم پاتې شو یو مونږ اسلام په اول وخت کې رد کړو دوی قبول کړي دوی د نبی رسول الله په مرګتیا کې جنگ دي مونږ د نبی رسول الله خلاف جنگ دي مونږ د نبی رسول الله خلاف جنگ دي نو دې خبره ده چې تاسو په دې باندې خپکیږئ ما ها دغه شرافت مونږ نه دغه مونږ محروم پاتې شو یو طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت مونږ دوباره حاصل کو څنګه به حاصلو چې مونږ د الله په لار کې jihad وکړو بس د الله په لار کې jihad وکړو شهیدان شو دا خبره وکړه دا او دغه کې زین روان شو خپل تقریر چې ختم کو دغه زین روان شو وی قسم په الله زه خو د الله په لار کې jihad کوم تر هغه پورې چې تر څو پورې شهید شوی نه روان شو سره د خپل اهل او عیال او جهاد له اوته بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې د شهید شو د سهیل ابن عمر رضی الله تعالی په جنگ یرموک کې شهید شو او چې کله د اسلام راوړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر وکړه وی دا الله پاک پیغمبر سمره مال چې می د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولې اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګو سمره مال چې می ستا خلاف لګولې دا غي دوجن به وستا په مرګتیا کې لګوم او څومره جنگونه مې چې ستا خلاف کړی دا غي دجن به وستا په مرګتیا کې کومه نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې بیا شو فتح مکه په ورځ باندې د هم مسلمان شو دا رنګي د ابو لهب دو زامن عتبه او معتب دا ابو لهب زامنو هغه تر د نبی رسول الله چې د نبی صلی الله علیه وسلم سخت دشمن ابو لهب دا دو زامنو عتبه او معتب دا دواړه کافرو نو چې کله مکه فتح شو کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عباس رضی الله تعالی عنہ تاسو کو وی عباس هغه دوريونه دي نینما عتبه او معتب وړ نینما چرته د ابو لهب هغه زامن هغه چرته ماته پسترګو باندې ښکار نه شو نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی وراره هغه چرته د قریش سره پټ شوی نو قریش چرته پټ شوی دي چې دوی به سره پټ شوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی فرمایل تر دا ډول مال را پیدا کړه خپل ورونو مال را پیدا کو ارچرته مال راولا عباس رضی الله تعالی پس ګرځیدو حتی در دې پورې چې عتبه او معتب د ابو لهب د دواړه زامن پیدا چې پیدا کړو وی ورونو راځي چې زه تاسو د خپل بل وراره سره میلاو کوم هغه محمد ما وراره دی صلی الله علیه وسلم هغه تاسو دواړه غواړي راځي تاسو دوی چې دواړه راړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته څنګه کېناستو کلمه ویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه ویله او دوی کلمه ویله بیا نبی علیہ السلام دا یو په یو لاس کې ونیو او دا بل په بل لاس کې ونیو داسې د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبه د دروازې د درشل نه ده دی لال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملتزم چې ورته ویل شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دواړه د لاسونو نه اونیول او د خانه کعبه د دروازې له لار دی درشل ملتزم لا او دې سره دغه شانتي لاسونو د دویم کې خود د خپل لاسونو په دغه درشل داسې کې خود نبی علیہ السلام او دعاګانې اوختي ډېرې اوږدې دعاګانې د دوی لپاره اوختي او چې دعاګانې اوختي کنه او دا غیزه نه څنګه را روان شو نو چې عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله د مخ مبارک ته وکړ نبی رسول الله داسې مسکی کېدو
سخ خوشاله په دې مخ باندې سم خوشالي و د نبی علیہ السلام. نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی محمد ورارو صلی الله علیه وسلم په دې مخ ته ډیره خوشالي وینم الله دې ټول عمر داسې خوشاله لره سو وجه ته چې دومره خوشاليږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي عباس ما الله ته درخواست وکړ چې الله مال د ابو لهب غدو زامن خوراک کنه عتبه او معتب خور لراکه کنه الله وی الله تبارک وتعالى زماغه دعا قبول کړه چې د الله پاک پیغمبر دغه دواړه میته ته هبه کړو ما میته درکړو وی الله زماغه دعا قبول کړه وراله مسلمانان شو خوشحالي کوم زکه چې د ابو لهب د زامن مسلمانان شو. نو د فتح مکی په ورځ باندې بیا دوی دواړه څه شو مسلمانان شو. بهرحال داسې ډیر کسان د فتح مکی په ورځ باندې راتلو یو براتو او مسلمانی د هغه کسانو مراله مسلمانان شو چې کم د نبی له صلوات و سلام د سر دشمنان لکه د عکرمه رضی الله تعالی واقع می درتم د ابو لهب چې کم زوی وو دغه واقع می درتم په تیر جمعه باندې بیان کړی و چې هغه راغی بیا څه شو مسلمان شو. ځکه الله تبارک وتعالى ورته فرمایلیو کنه اذا جاء نصر الله والفتح چې کله فتح راشي کنه نو ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق په دین اسلام کې بیا څه داخليږي ډلې داخليږي نو هغه خلک چې د نبی له سلام د سر دشمنانو هغه راتلو په دین اسلام کې بیا داخليدل او ننوتل. چې کله فتح مکه وشوله نو د مکه او د طائف فمنس کې یو ځای دغه ته حنین ویل شي په دې کې د عربو قبایل فاتح کېدل. دو قبیلې وي یو حوازن او بل ثقيف دوی دغه د حنین کې فاتح کېدل. دا ډېر سخت جنگجو خلک او بهادر خلک مو خو سخت جنگجو په تیراندازۍ کې په عربو کې دوی مشهور د دوی غشي په خطا نه کوي بس خپلو الکانو له د وړوکوالي نه د تیراندازۍ ټریننګ ورکاو. دا ډېر سخت جنگجو خلکو. نو چې کله مکه فتح شو نو د دوی سره یره پیدا شو چې مکه خو د پیغمبر فتح کړه اسره چې اوس په موږ باندې حمله وکړي چرته زموږ نمبر نشي. نو د دوی چې کم سردار او مالک ابن عوف نصری دو شل زره لخر تیار کو وی راځي چې په مکه باندې حمله وکړو دغه پیغمبر ختم کو ورنه په موږ باندې حمله کوي. نو د شل زره لخر تیار کو او په دې کې یو مشر سره و دا غنمو درید ابن سمحه دا یو بوډا سره خو د جنگ تجربه زیاته و نور روم د سیلیدل نه خو د جنگ تجربه ډیره زیاته و دین د ځان سره روان کوي تر ازته پر له مشورې راکای روان شو دی مالک ابن عوف د خپل شل زره لخر چې کوم کنه دوی ته وویل وی د ځان سره بساروی را روان کوي د ځان سره به خزم را روان کوي د ځان سره بچیم را روان کوي هر څه د ځان سره را روان کوي چې یو سړی د میدان د جنگ نه بیا تختی نه ځکه کو تختی نو بچی می پاتې کیږي خزم می پاتې کیږي دا به د ځان سره راولي ورستو بس شي پرې دی نه چې زه به و تختمل ته خزه بچول به ځان ورسوم چې سدي هغه ځان سره راولي چې د لخر نه یو سړی ورستو کیږي د جنگ نه او حتی در دې پوری چې دای ورته وویل وی د تورو دا تیکی نه دي دا مات کوي د تورو تیکی مات کوي ورتاو کوي چې دا نه چې تورو به واپس په تیکی کې एकदम منډه به وخم نه تیکی د تورو مات کوي ورتاو کوي دایم مات کړم را روانو مقام اوتاس ورته ویل شي هغه ځای ته ورسېدل. مقام اوتاس ته چې کله دوی رسېدل دې درید تاسو کو د مشر سړی چې ځان سره روان کړو د جنگ لپاره دې مشورې راکړي دو ورتوي ومالي اسمع رعاء البغير زه د وخانو غرلاړې اورما د بيزو اوازونه اورما د خرو اوازونه اورما د ماشومانو جلاګانې اورم د خزو خبرې اورم دا سدي اسفه غواتاس جوړ کړی دا نو خلق ورته ویل د مالک ابن عوف خپل لخر ته ول جزا سره به د ارسر روانه وي خزه بچیم روان کړی دي نو دې درید ورته ویل وسد به وقوفه کار خو کړی دي څه غلط کار خو کړی دي ځکه کو تاسو فتح مونته وي خدا خزه بچی به در پسې راغلی وو خو کو شکست اخرى نو د دوی بس کیږي چې تاسو رضان سره دار روان کړی دي د دوی بس کیږي کو تاسو شکست خور دا تاسو کم یو خيار توپ کار کړی وی دا پورن واپس کړي مالک ابن عوف ته دا خبر ورده وی دا بوډا شوی د مازغو کار پرې خېده ما چې سویلم هغه بکیږي ما به هغه بکیږي او خپل قبيله ورته وي کومه سره مخ کې زما خبر امره خوري راخدا کو نو ورځ په دې خودکشي کوم ځان وجنه
دې سردار وویل او ورته ځان مه وجنه موږ د سره ځو چې څه کېږي به دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدو چې حوازن او ثقیفو ستا د جنگ د پر روان شي په مکه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ولیږو وی ته لومبې معلومات واخله چې معلومات یې وکړو د الله پاک پیغمبر ډېر لوی لښکر را روان دی په مکه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام دلته 12,000 لښکر تیار کړو د صحابه کرامو 12,000 لښکر تیار کړو په دې 12,000 کې خو 10,000 هغه صحابه کرامو چې کوم د مدینې منورې نه د نبی علیه السلام سره راغلي مکې ته جنگ دپاره 10,000 خو هغه لښکر او 2,000 سره نور د مکې نه ملګري شو نو په دې 2,000 کې خو هغه کسانو چې نوي مسلمان شو او څه پکې اکثر کافر وو کافر په کوم د نبی علیه السلام سره روان شو ځکه چې دلته کې بیا د قبیلې خبره رااله که نه قریش خبره رااله نو دا ورسره روان شو صفوان ابن امیه چې دا د امیه ابن خلف زوی و کوم چې په جنگ بدر کې مرتد شوی و امیه ابن خلف دا هغه زوی صفوان ته نومو دیم د نبی علیه السلام سره په دې جنگ کې روان شو حالانکه مسلمان نو کافر و دی ورسره روان شو نو 12,000 لښکر روان شو چې دوی په لاره باندې تلل نو د څه کسانو د خولې نه دا الفاظ ووتلو وینن خو به موږ د لګوالي د وجې نه چرته شکست نه مومو نن موږ د لګوالي د وجې نه به شکست دغه 12,000 کسان یو اسلحې را سره شته دی اسلحې را سره شته دی نو موږ به نن څنګه شکست ورو مخکې به موږ لږ او اسلحې به را سره هم نه وي دا خبره پکې د بعضې کسانو د خولې نه ووته خو دا د هغې صحابه کرامو د خولې نه نه وه چې کوم پاخه صحابه پاخه ایمان والو دا خو پکې یا نوي نوي کسان مسلمانان شوي چې د هغوی دغه لا دومره مضبوط نه وه عقیده چې د هغوی د خولو نه پکې دا خبره څه شوله ووته نن خو به موږ د لښکر د کموالي د وجې نه شکست نه خورو چې دا خبره وکړه دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ښه تاسو په خپل ډېروالي او په کموالي باندې دغه کوئ چې یاره مونږ کو ډېر یو بیا به شکست نه خورو او که لږ یو بیا به څه خورو تاسو 314 کسان وئ او تاسو 0 کسانو ته شکست ورکړی دی نو د بعضې کسانو د خولې پکې دا خبره وختله نو دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ناخوښه شوه د هغې اثر په نورو صحابه کرامو باندې مو شو دا خبر یاد وساتئ چې د مجلس اثر وي د مجلس څه وي اثر وي ستا ملګري نیکان وي په تا باندې به د الله رحمتونه وي خو که ستا په ملګرو کې یو بد سړی وي که نه د هغې نقصان ګورې تا ته رارسي اګر چې ته په خپله بد نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام په مانځه باندې ولاړ او مونځ یې کو نو په قیرت کې لږ ګډوډ شو قیرت کې ګډوډ شو نو چې نبی علیه الصلاة والسلام سلام وګرځو نو په ما پسې داسې کسان ودرېږي چې هغه اودس په سمې طریقې سره نه کوي نو بیا د هغې اثر په موږ باندې هم وي نبی علیه السلام وفرمایل چې د هغې اثر بیا په موږ باندې هم وي زما په تلاوت کې بیا ګډوډوالی راځي نو دا مطلب نه چې په نبی علیه السلام پسې شاته بیا اودسه خلک ولاړو خو داسې څه کسان پکې ولاړو چې هغه اودس په ښې طریقې سره نه وکړی په ښې طریقې سره نو دا هغې اثر په نبی علیه السلام وشو نو نبی علیه السلام وفرمایل وی داسې کسان را پسې شاته ولاړ چې د هغې اثر بیا زموږ په تلاوت کې راشي د دې وجې نه چې ستا سره ښه ملګري د هغې اثر به هم په تا کېږي بد ملګري د هغې اثر به هم په تا باندې کېږي نو په دغې لښکر کې څه داسې کسانو چې د هغوی د خولې نه دا الفاظ ووتل چې وی نن به موږ د لږوالي د وجې نه څه نه خورو شکست نه خورو دا خبرې د خولې نه ووتله نبی علیه الصلاة والسلام د حنین وادۍ ته ورسېدو ماښام ټیم دوی ورسېدل د حنین وادۍ ته دلته کې د دې دغه چې کوم سردارو د حوازنو د ثقیفو مالک ابن عوف د مالک ابن عوف داسې وکړه که نه چې د په لاره باندې مورچې جوړې کړې په لاره باندې منځ کې لاره وه ګیر چاپېره څه جوړې کړي مورچې جوړې کړې او خپل لښکر هغې کې کېنو وی چې کله مسلمانان په دې ځای باندې تېرېږي هغې ته خو به پته نه وي او ناڅه به پې تاسو راپاسې حمله به وکړئ ناڅه به ورپسې وکړئ حمله وکړئ مورچو کې خپل کسان پټ کړي نو نبی علیه السلام دغې وادۍ ته ماښام ټایم ورسېدو او د شپې مزل وکړو او چې سهار غونته کې تیاره و په دغې لاره ورننوتل ورته راخېرېدل ګیر چاپېر نه پې دوی حمله شروع کړه راپاسېدل دغه شو باران شروع کړو تورې چلول شروع کړو صحابه کرامو ته خو پته نه و چې په دې ځای کې دوی ناست دي که نه دوی پې حمله وکړه صحابه کرام ټول تس نه شو د نبی علیه الصلاة والسلام سره 10 یا 12 کسان صرف مسلمانان پاتې شو
چې په هغې کې یو ابوبکر او دویم عمر او دریم علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین او عباس رضی الله تعالی عنه سره مو او ابو سفیان رضی الله تعالی عنه سره مو دا یو څو تنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره پات شو نو ټول تس نس شو د نبی صلی الله علیه وسلم تر چې دی عباس رضی الله تعالی عنه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د خچري د واګي نیولې وي نبی صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې په سپینه خچره ناستو د نبی صلی